السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ عزتمنو د 400 د مریم قاتل آیا رښتیا فانسي شولو مینوال ځکه مینوال چې موږ ته ډېر مینوال همدغسې کمنټونو کې ویل دي چې آیا دلته موږ ته مکمل ویډیو راشیر کړئ راځئ مینوال نن هغه مکمل ویډیو تاسو سره موږ په دې کې شریک کوو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي عزتمنو هره دغه شانتې بېګناه کارونه کېږي چې تاسو ته د دې خبرې علم وي چې په ټوله نړۍ کې دغه ویډیو وایرل شوې وه چې د اختر په ورځ باندې خلکو قربانۍ کولې او دغه عبید پلار چې دی نو دغه ظالم چې دی نو خپله د څلورو کالو لورې اخیستې ده د خپل د لور په سر باندې یعنې قرباني کوله د اختر په شپه باندې یې وژلې ده عزتمنو دا بیا دغه تللی دی خپل د سخر کور کار وده ده چې بیا کله هغه د بیا هغه د مکر جړا شروع کړل ده او ویل د جو مریم مړه ده خو اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې همدغه خبرونه روان دي چې دته یعنې پانسي میلاو شوله او عدالت ورته سزا ورکړه مینوالو عدالت ته پیشیم شوې ده او بیا کېده عدالت د ټول حقیقت هم بیان کړی دی او ویلي دي چې یعنې او دا ما قتل کړی ده دا زما ناجایزه اولادو خو اوس عزتمنو په سوشل میډیا باندې ویل کېږي چې دته عدالت سزا پیش کړې ده او دا عدالت یعنې پانسي کړی دی خو مینوالو دغه خبرونه دروغ دي عدالت ته پیش شوی دی دا خبرونه حقیقت دی خو تر اوسه پورې دته سزا لا نه ده میلاو شوې د څه سزا ده عزتمنو چې څو میاشتې یا څو کاله به وي دا به په جیل کې وي د هغې نه بعد به بیا دته یعنې خپله سزا میلاویږي دا و د څه عزتمنو زموږ ته نن ورځې معلومات د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي